الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. علماء کرام نن زموږ دریم درس دی د رد الحاد د موضوع سره. د پروني درس کې موږ د جدید ساینس او اسلام په باره کې وضاحت وکړو او موږ دا ویلي چې نن ساینس هم دا ثابته کړې ده خو دا انسان د دې کورې اصلي باشنده نه دی. نن به موږ تاسو ته اسلامي تهذیب بیانوو چې اسلامي تهذیب څه څیز دی او اسلامي تهذیب خصوصیات کوم دي او بیا به دې سره سره دوستانو بیا به د فلکیاتو متعلق وضاحت کوو ځکه چې د الحاد په موضوع باندې کله تاسو کار کوئ تاسو به د فلکیاتو نه سره څه خبرې جدید الحاد چې دی د دین وروسته دا معقولات ټول ساینسي علوم دي. د ساینسي علومو نه دوی عقیده ثابته کړې ده چې کله تا ته دا غټې غټې خبرې یادې چې کشش ثقل ګریویټیشن څه ته وایي کثافت څه ته وایي حجم څه ته وایي دوستانو ماده څه ته وایي دغه شان ته دا څونه د دې چې متعلقات دي دا به سراسر تاسو زده کوئ دوستانو. نو موږ اوس عبارت شروع کوو د اسلامي تهذیب څه خصوصیات موږ تاسو ته بیانوو. دوستانو دنیا کې ډېر تهذیبونه موجود دي اسلام یو ځانګړی خصوصیات لري. دا داسې خصوصیات لري چې دوستانو دا خصوصیات په یو ځای کې نشته تهذیب کې نشته. لکه اول نمبر د اسلام په تهذیب کې توحید د باری تعالی درس موجود دی. په نورو مذاهبو کې دا نشته. تاسو سوچو کې که یهودیان دي وقالت اليهود عزير ابن الله عیسایان څه وایي وقالت النصارى مسیح ابن الله دغه شان د دوانو ته راشي برهما دی وشنو دی شیعو دی درې خدایان راغلي څو هغې هم د تثلیث قایل دي. دې خوا راشي دغه ته راشي مجوسیانو ته راشي آتش پرستو ته راغلي یزدان او اهرمن مني. نو دوستانو واحد اسلام داسې مذهب دی چې دغه د الله تعالی د توحید درس ورکول کېږي او په دنیا کې دا د عقل مطابق دا عقیده ده. د اسلام نه علاوه چې نور څونه عقیدې دي دوستانو دا خلاف بیا کوي ځکه که چېرې لو کان فیهما آلهة الا الله لفسدتا که چېرې په کائنات کې د الله نه خدایان ډېر وي زیات وي د الله نه علاوه نو څه به کېدی دوستانو بیا به فساد وي. ولې د یو زید په ژوند او مرګ باندې به په کائنات کې توازن خرابېدلی. یو خدای به ویلې زه ژوند ورکوم بل به ویلې ما ورله ټیپ پوره کړی چا به کهکشان وخوړله کوله چا به بل خوا دا ورځ راځي دا شپه راځي دا یخني راځي دا ګرمي دا د الله په وجود باندې ټول نړۍ دی. دې سره سره دوستانو رسالت دی. په رسالت په مذاهبو کې د رسالت تصور شته خو هغوی پیغمبران د ګناه تصور کوي ګناه نه پاک نه ګڼي. موږ وایو چې زموږ دا عقیده ده چې څه شی پیغمبران معصوم دي صغایر او کبایر نه دا زموږ د قیامت تصور موجود دی. په مذاهبو باندې مذاهبو کې د قیامت تصور شته خو هغوی داسې تصور نشته چې تا ته به سزا او جزا د عمل ملاویږي. نه یهودیان وایي ابناء الله یمسیون نحن ابناء الله ځان ته د خدای بچي وایي نو ځکه خو دوی ظلمونه کوي په فلسطین او په هر ځای کې دوی ظلم کوي. ولې موږ ته تپوس والا نشته. عیسایان څه وایي عیسایان وایي چې به عیسی علیه السلام زموږ لپاره کفاره ورکړل شوې ده. په دنیا کې ته امن راولي په کوم مذهب په عمل کې نو دا په دنیا کې درې غټ مذهبونه دي یهودیت عیسایت او اسلام. یهودیانو عقیده تاسو پېژندل ځان الله ابناء الله وایي چې موږ د خدای زامن یو موږ نه تپوس والا نشته موږ چې څه کوو موږ سره اختیار دی. عیسایان وایي که تاسو هر څنګه دی وایي عیسایان وایي د عیسایانو د عقیده د بایبل مطابق چې دا انسان ګناهګار پیدا کېږي د آدم علیه السلام او د حوا علیه السلام د وجې د انسان ګناهګار پیدا کېږي. د دې کفاره عیسی علیه السلام ورکړې ده. چا اوس د څونه ګناهونه چې کوي نو کفاره دې نشته ضرورت دې نشته. اسلام څه درته وایي اسلام درته وایي فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره یو مثقال یو ذره برابر دې نیکي وکړه بدله به درته ملایي او په یو ذره پر هم ولا تزرو وازره وزر اخرى یو بوج په بل نه اچولی کېږي یو د بل بوج نشي اوچتولی. په یهودیت او په عیسایت او په دې مذهبونو کې اروا هم نشته دی دوستانو. پته ولګېده چې اسلامي تهذیب دغه شان ته کې د اخوت د اسلام دوستانو ورورولي موږ ته ویل چې المسلم من سلم المسلمون من لسانه کامل مسلمان هغه دی چې د لاس او ژبې نه بل مسلمان ته ضرور رسېږي. دغه شان لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیه ما یحب لنفسه څه چې ځان نه غواړي دا به د بل دپاره څه چې ځان ته خوښوي
دا به بل دپاره په دین او دنیا کې مطابقت موجود دی. دا نه ده یهودیان او عیسایان هغوی یو طرف ته د اسلام لا رهبانیت په اسلام، رهبانیت په اسلام کې، نو په دین او دنیا کې ستاسو شی مطابقت موجود دی. پاکواله پکې طهارت دی، پاکیزګي پکې موجود دی، د اسلام د تهذیب دوستانو سادهګي ده پکې، عدل دی، احسان دی پکې، انساني شرف دی پکې دوستانو. په دې به خبره کوم مخکې ځای عبارت دی اسلامي تهذیب. اسلام یو عالمگیری تهذیب دی اسلام یو عالمگیر تهذیب دی. شاباش چې د دې بنیادی شاخونه توحید، باری تعالی، رسالت، قیامت، اخوت، اسلامي حقوق انساني، د دین او د دنیا د مطابقت، طهارت او پاکیزګي، سادهګي، عدل نشته اواز نشته اسلام یو اصلاحي تهذیب دی چې په دې کې د فرد او د جماعت په مابین کې توازن موجود دی. اسلام یو دایمي او ابدي تهذیب دی چې اسلام کې ډسپلین، نظم و ضبط او اخلاق حسنه تعلیمات بیان کړی شوی دی. اسلامي تهذیب د نورو تهذیبونو ممتاز او منفرد مقام او د حیثیت لري. اسلام یو مکمل ضابط حیات نظام لري کوم چې د انسان د هرې معاملې، د هرې شعبې سره تعلق لري. د مسلمان ژوند یو نصف العین مقرر دی. اسلام معاشرتي او فرد ته د خپل اصول بیان کړي دي چې په دې کې کوم چې د انسان د دواړو جهانو فایده ده. د اسلامي تهذیب او تمدن انسان ته د ښو اخلاقو، د سیرت او د کردار په نهایت اعلی درجه کې پیش کولو تعلیم ورکړی دی کوم چې د نورو تهذیبونو سره نشته. اسلامي تهذیب اول بنیادی په توحید باری تعالی باندې قائم دی او په دویم نمبر رسالت او دریم نمبر باندې قیامت، په څلورم نمبر انسان ته وضاحت شوی دی چې انسان په دې دنیا کې د الله تعالی خلیفه دی. دا د اسلام د تهذیب خصوصیت دی چې تا ته وایي چې ته د الله خلیفه یې. دا ملحدین به تا نه څه کوي؟ ملحدین به تاسو نه دوستانو وایي چېرې ستاسو د سره تپوس والا نشته، په حیواناتو او په انسانانو کې څه فرق نشته. نو واحد د اسلام داسې تهذیب دی دوستانو چې دلې د خلیفه مقام ورکړی. په دنیا کې د هر چا سره د انصاف معامله کوي. د اسلام نه علاوه هر یو تهذیب سره هم داسې قوانین موجود نه دي چې په هغې په وجه د ټول انسانیت ترې مستفید شي. اسلامي تهذیب او تمدن د یورپي اقوام په ژوند باندې ډېر اثر اچولی دی. یو وخت چې د یورپ په وحشت او د جهالت د تاریکۍ کې ډوب و، هر طرف ته ګندګي عامه وه. دوستانو دا جدید الحاد د یورپ نه راوتلی دی. جدید الحاد مرکز کوم ځای دی؟ مغرب. هلته ګندګي عامه وه. دا که د ظاهر جسم ګندګي وه، د دوی پادریانو به دوی ته ویلي چې ته څونه ناولی دونه مسیح خدای ته به نږدې. نو بیا د دوی په اطلس کې مسلمانانو به ښایسته ښایسته لباسونه اغوستل، پاک صاف ژوند. نو د دوی یو مشر د دوی یو عیسایانو مالدار جاګیردار و، هغه بیا د مسلمانانو نه متاثره شو، خپل ځان صفایي شروع کړه، خپل کور یې پاک ساته، خوشبویانې استعمالونې. نو بیا پادریانو فتوا ولګولو ته بدعتي شوې. څه شوې؟ بدعتي شولې. بیا به دوستانو چې پاک چا به پاک لباس به اغوستو، دوی به فتوا لګوله. د دوی یو شهزادګۍ وه، وایي د ګندګۍ د وجې مړه شوې وه. ځکه پادریانو ورته وایي چې ته څونه ناولې دونه به ته څه خدای ته به نږدې. نو هر سړی به کوشش کوي چې خدای ته نږدې شي. نو ته سوچ وکړه داسې خلاف عقل مذهبونه موجود دي د دې عیسایانو. نو ځکه یې معاشره څه ته لاړه؟ الحاد ته لاړه. زمونږ پاک مذهب دی. څه دی؟ پاک مذهب دی. شاباس. که هغه ظاهري جسم ګندګي وه او که د معاشرې ګندګي وه، په مغربي معاشره کې د تهذیب او د ثقافت او د سیاست او د تمدن د علومو او د فنونو هیڅ تصور نه موجود. اسلامي تهذیب صرف په 90 کالو کې د بحیره اسود نه واله د سمرقند د ساحل اطلس او د سره فرانس پورې د علومو مراکز قائم کړل. دوستانو په 90 کالو کې په 90 کالو کې اکثریت حصہ زموږ د سوا د خلافت د دغه لاندې و جنډې لاندې. یورپي ماهرین وایي چې د عرب اندلس موجود د سپین علمي لحاظ سره د یورپ سرتاج جوړ کړی شو ده، او دا ترقي صرف مادي نه وه بلکې اخلاقي طور باندې د اندلس د خلکو تربیت شوی و. د مسلمانانو د رحم دلانه او مشفقانه او منصفانه او عادلانه او عاقلانه حکومت کولو سره اندلس کې 19 لکه انسانان عیسایان اسلام قبول کړو. ورې من کله بچا زبردستی نه کړی. دی تاسو باندې سوال کوي اسلام وي په تور راغلی په زور. موږ دا خبره تاسو غلطه ده. که په زور راتلی والله که یو هندو موږ په هندوستان کې پاتې شوی
600 کاله به زموږ حکومت تیر شوی سو په هندوستان 800 کاله موږ په سپین کې حکومت کړی سو کچره وینو والله کرانه یو صحیح پاتې شوی البته دوی به اوس د عالمگیر رحمت الله علیه قوارې د بندرونو سره موجود شاغي ورکړي اسلام هیڅ کله بچا باندې سن کې زبردستی نه کوي دوستانو البته انډونیشیا چې مسلمانانو غټ ملک دا د تجارانو په وجه باندې مسلمان شوی او ملیشیا د مسلمانانو د تاجرانو دا د رښتونو فیصلو دا وایي د کاروبار یو غو نن سبا زموږ د تاجران خلدي اکثریت پاکستاني خم پاکستان خو سیلی کلی پر سیلی کلی بورډ باندې خریدا ہوا مال واپس اور تبدیل نہیں ہوگا حالانکہ دا اسلام د اصول نه خلاف خریدا ہوا مال واپس بھی ہوگا اور تبدیل بھی ہوگا اسلام دا اصول خوش اسلام اصول د سکو ولټه کړو دوستانو دا وجه دا کله چې زمونږ د خلافت دوران او په ټوله دنیا زمونږ د خلافت جنډه و دوی کوشش کولو چې دوی زمونږ اصول معلوم کړي دا څه وجه ده چې دوی دومره اوچت دي په بغداد ته یو سفیر راغی چې کله هوټل کې ډوډۍ وخوړله نو د بار وطن یو میلمه چې راشي خپلې پته لګي لباس نه ثقافت نه پته لګي چې دا زمونږ د دې علاقې اوسېدونکی نه دی مسافر دی نو یو کس وکتل چې دا مسافر دی نو چې کله هغه ته ورغو هوټل والا تپوس یې وکړو چې زما 100 روپۍ بیل شوی دومره وایي د دې څونه کېږي وایي دومره نو دا ستاسو دی وایي دا میلمه ښکاري ماته دا د بل وطن میلمه دی دا زما میلمه شو بس د هغه بیل یې مور دا مسافر چې راغی دا سفیر چې راغی تپوس یې وکړو وایي 100 روپۍ شو ستا بیل بل چا ادا کړی وایي چې دا زما میلمه شو دا مسافر دی د ښار ته راغلی نن سبا هر دکان کې سودا وکړه بازار کې 1.5 درپسې زیات حساب هوټل کې ډوډۍ وخوره ته وګوره چې ته بل سره بلډ چک زره 1000 درپسې زیات غټو بیل حالانکه ظالمانانو چې اسی خوړلې دا غور په حساب دا ظلم ولې کوي ما پرون په خپل یو بوتل به راوستو 150 روپۍ به زیات حساب یو دی وړو کې بوتل مایدا ولې میرا دا واپس راکړي چې صاحب دیونو کو بجب کې دوا چاړو ظالمانانو ته بیا غلاړو دکاندار دی ویل ما ته تاسیز راکړه او ټول ما سره شته خو ما دې گاونډي نه واله دا راځي چې دا اوس سم سره هغه نه چې واپس دراو چې دا تاسو سره تاول نه خرڅو هغه ویل ما سره ډېره دکانداري کړې ده زما دا گاونډي دې خپل کا کم تل لګم زه چې دم بچی دې چې دم سره گزاره وشي نو چې ستا تاجران تاسو شي ستا عوام تاسو شي رښتینو شو پتا په حکومت کې والله قدر ما وسایل ستاسو حکومتونه بیا وایي هر څه د ټول لاندې حالات څه دوستانو نو زمونږ داسې اخلاق او زمونږ داسې تمدن داسې تهذیب لرو موږ به هله واپس په دنیا حکمراني کوو د خلافت د جنډې لاندې به راځي چې موږ خپله مسلمانان شو صحیح تاسو دې ووایئ چې والله حکومت دې سب شي تاسو لاندې ټول لاندې طبقه کې څه دي هر سړی د خپل ګریوان دوستان ګوري نو دوستانو په هغه وخت کې په 19 کې 12 لکه عیسایانو سره اسلام راوړ په هندوستان کې په لکونو خلکو دوستانو اسلام راوړ ځکه چې اسلام هندوستان د چې کوم تقریبا 15 کروڑ ډېر په هندوستان کې مسلمانان دوی ټول عرب خو نه دي کنه دا د هندوستان دوی تحریکونه شروع کړي سعودي تحریک او سنګټن تحریک وروسته پر روان دي تاسو بس وان کېږي چې کله سیکولرزم نظریه ته ورسېږي سیکولرزم کفري نظریه ده چې دا تاسو سوال کېږي تاسو مشران خپل د سیکولرزم غواړي بیا هغه به جواب ورکړي هغه موږ له سته جوابات کړی دي چې هغه تحریک جوړ کړي سعودي پاکولو ته وایي مسلمانانو ته به ویلي راځي موږ تاسو پاکو تاسو مشران هندوانو راځي خپل هندویزم ته راوړي نو د اسلام د تهذیب د وجه الحمدلله دا دونه خلک مسلمانان شوي دي مخکې ځای عبارت به شابه هغه وخت کې اندلس په ټوله دنیا کې د ترقۍ یافته هغه وخت ترقۍ یافته ښار چې ټول یورپ ته د فایده رسوله فلپ په خپل کتاب تاریخ عرب کې لیکلي دي مسلمانانو باغ وخت په خپل سکو باندې د بنو امیه د وخت سکې را اوس را دریاب شوي دي دا ډیزاینینګ دوی سره ټول یورپ سره د سکې لپاره مهر نه نن زما استاد د پاسپورت کاغذ او زما استاد د کرنسۍ کاغذ څوک جوړي هغه خلک یې جوړي یو وخت به دی بستا تا ته محتاج موږ اول صدې نه زموږ ترقي شروع شوی و موږ په دین باندې عمل کول زموږ به د امیر المؤمنین او زموږ د عام فوجي او زموږ د عام سپاهي تنخواه به یو زموږ امیر المؤمنین په ساده ژوند تېرولو او چې کله پکې دا ګیپ راغی نو مسله لاړه په باندې الټه شوه
مسلمانانو په اندوس کې مثالي حکومت قائم کو او د عیسایانو خپل منځ کې فیصلې به خپل منځنۍ فیصلې به د عیسایانو د مذهب مطابق کولې. د پولیسو یو مضبوط نظام هغوی قائم کړی و چې بهر نظم او ضابط به یې ساتلو او د اندوس سره د اسلامي تحفظ په ټول عالم باندې اثر کړی و. ځکه د دنیا یو مقام داسې نشته چې هلته اسلامي تهذیب نه وي رسېدلی. اکثر مسلمانانو تاجرانو مشرقي او وسط افریقا، بحر الکاهل، جزایر، ملایا او اندونیشیا، شرقي او وسطي افریقا خلک د هغه تاجرانو یاد تازه کوي. د کومو تاجرانو د صداقت په وجه چې هغوی مسلمانان شوي. حدیث پاک کې څه راځي؟ التاجر الامین مع النبي، التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین. او بل څه وایي؟ بل وایي دې څه کوي؟ چاته یاد واحد مبارک تجار سرور یوم القیامت فجار الا من فاجرانو بس کېږي د تاجر چې هغه تاجر چې څه کېږي د دبا حشر کېږي د چا سره؟ فاجرانو سره. دوستانو مګر کم هغه تاجر چې هغه رښتونه وي د حشر به الله هغه نیکانو خلکو سره کوي. شاباس. مسلمانان تاجران به چې کوم منته د تجارت دپاره تلل خپل تهذیب به یې د ځان سره وړل. په منډه او په هغوی کې څه فرق و؟ په من او هغه زمونږ متقدمینو زمونږ د خیرالقرون که تاجرانو که صحابه کرامو که زمونږ تابعین تبع تابعین حضراتو په هغوی او من کې څه فرق دی؟ چاته فرق دی؟ که چا ویل سل روپۍ راغلی من او هغوی کې څه فرق دی؟ هغوی هم دا عقیده لري له موږ هم عقیده لري. هغوی هم په الله ایمان وکړو، موږ هم الله ایمان لرو، که نه لرو؟ هغوی هم په قرآن ایمان وکړو، موږ هم په قرآن ایمان لرو. هغوی هم بیت الله تپوس کوو، موږ هم بیت الله. هغوی هم د اسلام ټول احکامات فرض ګڼل، موږ یې کوو. چاته که انعام وي سل روپۍ انعام دا وایي چې هغوی دروغ لري. موږ خپل تهذیب او تمدن قایم ساتلی و. شاباس. ګوره اصل دا دی، اصل وجه دا ده چې هغوی به دنیا ته ځان پیش کولی. تاسو صحیح ده، ښه خبره، دروغ نه ویل، یو جز دی بیان کړو. هغوی بالکل مثلونه زموږ په شان شي. صرف دا فرق ما ته خپل ځان ماډل کې نشو پیش کولی، پیش کولی شي بس دا فرق. هغوی به ځان هغه نمونه وه څه وه؟ هغوی به بالکل مثلونه زموږ په شان شي. نو چې د دوی په شان شو مسلمانان به شو. ټوله انډونیشیا یې الله مسلمانان کړي، ټوله ملیشیا، ټول جزایر، دا د افریقا دا خلک ده، دا ټول د الله مسلمانان کړي. بس هغوی به چې هغې ته کتل چې والله دا محمد دی. ما ورته چاته نشو ویلی چې مسلمانان زموږ په شان. ما ورته ته پکار دي چې داسې معاشره تیاره کړو، دا د علماو ذمواري ده، داسې معاشره تیاره شي چې موږ کله وویلې چې زموږ په شان شي او څه شي. ولې پوره مونځ زموږ په مسجد کې دی، حج زموږ په بیت الله کې دی. موږ به دنیا ته څه ښیو؟ اخلاق نمونه به ورته ښیو. او نبي علیه السلام څه فرمایي؟ حدیث پاک څه دی؟ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. زه خو الله رالېږلی وه د اخلاقو د پوره کولو دپاره. زید بن صنعا دا مسلمان شو، بیا پهله دا یهودي و. د نبي علیه السلام ته قرض ورکړو د معلومول چې دا د پیغمبر دی او که نه دی. نو په تورات کې د ټول ډېټه لیدلې وه چې پیغمبر علیه السلام خو ده ویلې چې دا تحمل مزاجه دی، د بدۍ بدله په بدۍ نه ورکوي، د بدۍ بدله په نیکۍ ورکوي. صحابه سره روان دی، هېڅ نبي علیه السلام ته مخته راووت، ورته وایي د پلانکي نبي علیه السلام ته د نیکه نوم یاد کړو، د پلار نوم وشو، خاندان یې ورته یاد کړو. دا سړي به ډېره بده لګي. او بیا چې تا سره شاګردان هم روان دي، ټوپکې تماچې ورسره یو سړی ستا ګرېوان نه ونیسي، نو والله شاګردان باندې باغزي واچوي. پیغمبر یکدم نبي علیه السلام ته وایي چې د پلانکي بچی زما قرض را. ده ورته وایي چې خلاص خو لا پاتې دی. عمر رضي الله تعالی بس ورمنډه کولی شي، سړی راوچت کړي په عصمت باندې. نبي علیه السلام زه د قرضدار یم، ما ته ووایه چې دله قرض ورکړه او ده ته ووایه چې خیر دی مهلت ورکړه. نبي علیه السلام روایتو کې راځي ځان سره کېناست، څلور مونځونه یې زده کړي. صحابه ولېږل ورشول د دغه پیسې راوړي. وخت نه مخکې به د نبي علیه السلام ده چې راوړل، نبي علیه السلام بیا حکم وکړو دله زیات ورکړه. عمر رضي الله تعالی عنه ته یې ویلې تا ته دله خبرې وکړې، دله زیات ورکړه، خپل حق نه زیات ورکړه. چې څنګه بس دله دا خبره شوه ډایرکټ مسلمان شو. هغه ویل الله رسول ما خو صرف ستاسو اخلاق معلومول، ما خو په تورات کې ستاسو نښې نښانې لیدلې وې، خو ما پریکټیکل وکتل چې ته واقعي د خدای پیغمبر ایمان یې دا ټول ما د خدای په لاس سره. نو نبي علیه السلام دا اخلاق زما او ستا اخلاق څنګه دي؟ ما ورته اخلاق دې زده کړو استاد دا دا د اسلام د تهذیب څه شی دی. او بیا تاسو علما استئ په منبر ناستئ
تاسو سره څوک بدتمیزي هم کوي تاسو به د بدتمیزۍ جواب په بدتمیزۍ نه ورکوئ څه به ورکوئ نرم مزاجي به ځان کې پیدا کوئ څه به کوئ نرم مزاجي او په نرم مزاجۍ کې چې څه کېږي په سختۍ کې څه نه کېږي هر چا له به جواب نه ورکوي بعضې جواب خاموشي ده څه ده د خاموشۍ نه بهترین جواب نشته وایي د زمرو وایي د سپوري سو زمرۍ غلی ناست چا ورته وویل چې ته ولې پکې شرکت نه کوې هغه ورته ویل یاره ما سره دا خوند نه کوي هر ځای کې به نه ګډېږي هر ځای دار میدان ته به نه ورداندي بعضې ځای کې ستا ناسته وایي چې زموږ مشران به تل کوي چې دروند نه څه وکړه څه وایي وایي چې دروند نه ځان پورې یو غټ کاڼی وتړه چې دروند شي مطلب بې ځایه ځایونو کې به نه کښېنئ بې ځایه مجلسونو کې بې ځایه خبرې به نه کوئ دوستانو ښه دا د اسلام د تهذیب ثقافت نښې نښانې دي شاباس یا د هغه خلک به د اسلام د تهذیب نه متاثر شو ځکه د اسلام نه علاوه چې په دنیا کې څومره تهذیبونه موجود دي په هغې کې ټولو تهذیبونو انسانیت توهین هغه ټولو تهذیبونو کې د انسانیت توهین دوستانو توهین پکې موجود دی او هغه تهذیب د جهالت او د بد اخلاقۍ او د قوم پرستۍ د بت پرستۍ او باطل پرستۍ او د عصبیت پرستۍ نه ډک دي عصبیت پرستي زما د اسلام د ټولو نه لوی قوم پرستي چا کړې ده چا ته یاد دی ټولو نه لوی غټ قوم پرست څوک دی شیطان دی خلقتني من نار داسې کولر وسو داسې کولر نظرې ونه خلقتني من نار وخلقته زما قوم خو د دنه ښه دی پښتون ته ژوندون غواړو لر او بر الله اکبر ته دا چې اوچته که قسم په خدای دا مونږ پښتي باندې شاکر اسمان ته څه شي وکړو دی یوې چغې وکړه د قوم پرستۍ دی چې دا دونه خطرناکه چغه د بنګ وایو که کوم بچي وروسته روان دي که بچي د الهام نه بچ کول غواړي بچي د نوي ډلو ټپلو نه بچ دا ډېر ښې نارې دي خو د نه وروسته څه شی پروت دی د نه وروسته دوستانو یوه لویه فتنه موجوده الله پاک زموږ د بچو د ایمان حفاظت وکړي دوستانو نو هغه تهذیبونه چې دي دوستانو هغې کې هم مخکې ځای عبارت شامل د اسلام نه علاوه چې څومره تهذیبونه موجود دي په هغې کې د انسانیت تذلیل موجود دی لکه د یهودیانو په تهذیب کې موجود وو په عهدنامه قدیم کې دا پیدایش باب د 3 آیات نمبر 2 کې لیکلي دي چې مصریانو به د عبرانیانو سره ډوډۍ نه خوړله بعضې زموږ په دې قومونو کې هم داسې خلک دي چې یو بل نه کرکه کوي لکه دوی به نه خوړله مصریانو به څه نه کول د عبرانیانو سره به ډوډۍ نه خوړله کله چې بیا د یوسف علیه السلام هغه دغه وروڼه به راله ورته نو دوی د نفرت کولو دي هغوی ته خو پته نه وایي دا د درونه دي د یوسف علیه السلام وروڼه دي هغه واقعیت ټول ما راغستي بایبل کې تاسو ته موقع میلاو شو بیا ورځ بیا راوړم بیا میلاو خلم هم شابس او د هغې نه به یې نفرت کولو او داسې هندوان هم د قوم پرستۍ په تهذیب کې ګرفتار دي د هندوانو د ذات فاد یا د نظام ذاتیات د قدیمې زمانې نه موجود دی هندوانو معاشره په څلورو ذاتونو کې تقسیم شوې ده اول تاسو ته به انشاءالله مفتي صاحب دا وایي تقابلیدیان به درته وایي کې به تاسو ته راشي د هندوانو د ذات په اعتبار سره تقسیم شوي دي هلکه ته کم قوم سره تعالی هلکه دا شودر دی هلکه دا کشتري ده هلکه دا برخمن دي او برخمن دي دا خو زموږ مولیان دي پوه شولې هلکه دا خو شودر دي دا تباو برباد تر دې پورې هلته کله چې د دوی هوایي اډې دي ریلوے سټیشن دي کوم چې د عوامي ګذرګاهان دي کولر باندې به لیکل چې دا د شودر کولر دی که د شودر والا راپاسې او د برابر والا د قوم د کولر نه او د هغه یې اوبوس کړی وایي دنه ښځه والا وایي دنه مال ضبط کا وایي دا قتل کړه دونه قوم پرست دي یو د اسلام تهذیب دی چې باچا او څه کېږي عام سړی په یو سر کې مونځ کوي داسې تهذیب بلکې شته نیک او بد به په یو سر کې ولاړ دا تهذیب د چا سره هم نشته دوستانو موږ ملحدینو ته وایو ابل ما ملحدین ته ویلي چې ته دا مذهب د مین نه وباسي ما ته وایي چینیان داسې او پلان کې داسې او ما چینیان خو یو مذهب لري یو اصول لري راشه اسلام سره موازنه کړه بل ته څه لري ته ملحده ته څه لري تا سره خو سم نشته که نه ملحدین یو ملحد لیکلی دي د یو کتاب لیکلی میں نے مذهب کیوں چھوڑا ما مذهب ولې پرېوتو ما هغې له جواب ورکړی 1500 صفحې کتاب دی زه اسلام ولې نه پرېږدم په جواب ما اسلام ولې پرېوتو هغې کې یو ملحد سوال کوي د خپل مشر نه وایي زه چې مخکې مسلمان وم نو ما به چې ډوډۍ خوړله بسم الله به ویله چې وده کېدم بسم الله به ویله څنګه چې زموږ د مسلمانانو هغه دي طور طریقې دي او زموږ اعمال دي اوس د ملحد شوم اوس به زه دا اعمال په کوم وضع سره کوم اصول سره نو بل استاد ورته وایي د بیا خو ډېر مشکله خبره ده کله چې ته حق پسې ګرځې مشکلاتو کې به ګیرېږي ما ورته ویل چې حق پسې ګرځې مشکلات به دې ختموي راشه ما نه تپوس وکړه چې وده کېږي په کومه طریقه به وده کېږي
صرف د پیغمبر علیه السلام په خوب باندې ساینسدانانو تحقیق کړی دی دا د انسان لپاره فایدهمند دی ته چې په ښي اړخ باندې ودې شي زړه د پاسه یې څه کوي زړه په ټول جسم د پاسه ټول په وافر مقدار کې دا څه کوي بدن ته وینه ورکوي که ته الټه سملې که نه دا زړه هغه وخت لاندې راځي دوستانو په معده باندې بوج جوړېږي انسان ټوله ورځ بیا په تکلیف کې وي د نبي علیه السلام په دې صورتو باندې اوس خلک څه کوي کتابونه پرې لیکلي دي یو ډاکټر وایي که چېرې زما وس وشي زه په ټولو انسانانو موز لازم کوم د انسان چې سجدې ته لاړ شي د زړه د پاسه دا په ډېر وافر مقدار کې ستا جسم ته وینه درکوي دوستانو نن الحمدلله د اسلام عقاید ما تاسو ته ویلو زموږ په هره مسله کې موږ سره عقلي او نقلي دلیل څه شی دی موجود دی دوستانو ها دا د اسلام تهذیب دی د عبادت کې زموږ د آخرت سره د دنیاوي فواید دي خو موږ دنیاوي فایدو ضرورت هم نشته موږ د الله حکم دا منو څه کوو د الله حکم منو شابه سیات اول برهمن قوم دی صرف برهمن قوم د علم او د مذهب محافظ دی دویم حشدري ده د ادوارو کې چې کوم څلور قومونه دي برهمن والا دي دا چې دی د علم خاوندان ګڼي او د دوی نښه نښانه سره دوی د هغه زعفرانو غونډه کې کپړې یا لباسې چې اوس دا قوم سره تعلق ساتي دویم که حشدري دا قوم د دنیوي امور محافظ دی دریم ویش قوم دا قوم د زراعت یا د تجارت او د دولت محافظ دی څلورم شودر دا قوم صرف د خدمت لپاره محصول دی په آخري نمبر باندې دا چوت قوم دی چې په هندوستاني تهذیب کې ورته سپک کتلی کېږي دا چوت والا او دا شودر والا اکثر مسلمانېږي هغوی چې د اسلام تهذیب ته وګوري اکثر مسلمان شي هغه د غذات پات نشته دی دا خبره ده د هندوستان تهذیب د جهالت یوه نمونه ده ځکه کتاب مهابهارت کې موجود دی چې په پنځو یو قوم دی پانډو چې شی لکه موږ قومونه دي کې پانډو یو قوم دی د دې پنځه وروڼو په شریک ځان له ښځه کړې ده په دومتري په نوم باندې وچینۍ وه چې دی اوس هم دا رواج دی لار او زوی ځان له په یو ځای یوه ښځه کوي ابې مور یې ابې ښځه ابې نه مور یې ابې ښځه اوس داسې مذهب باندې زه اکثر وایم شکر دی چې مسلمانانو کې د غوا میتیازې خو به څکلې سوټې خو به خوړلې دی د سوټو نه څه کوي ګلاب جامن جوړوي څه کوي د سوټو نه ګلاب جامن جوړوي دا به په فخر سره خوري څه کوي ته چې لاړ شي ته څنګه په فخر سره مالګې څټي د مزارونو زمونږ وام چې د کاکا صاحب او د پیر بابا او د اصحاب بابا د مزارونو کې موږ تللو مور دوی دا چا تم کړې ده دا مالګه خو کور کې موجوده کور میراتو چې دلته رونه بس راواله او څه کوو چې په دې سره په کار خو دغه صورت د فاتحه خو دې پې ویلې ده که نه ګیرې م خدای دې خدای م تباه برباد کړه نو داسې دی دا څه کوي دا د غوا د سوټو نه د دې د امتیازونه د اوښ د غوا د امتیازونه یو وکیل وایي دا دونه جاهل قوم دی زما دا ځان یادوي ټول انسانان د غوښه خوري او دې راته مور جوړه کړې نو هغه د پلار څه ګناه کړې غوی څه ګناه کړې چې د غوی دغه کوي دوستانو نو لکه دا د جهالت شکر دی چې مسلمانان دا اسلامي تهذیب دی دوستانو مخکې زه شم د دې په مقابله کې اسلام تهذیب او د امن او د ترقۍ او د ښه اخلاقو تهذیب دی کله چې مسلمانان تاجران هغه ملکونو ته د تجارت لپاره لاړ شي د هغه ملک خلک به د مسلمانان شول ځکه هغوی به د شرک بدفرستۍ او بداخلاقۍ کې موجوده به شابه سي دویم صلیبي جنګونه هم د اسلامي دوستانو 1500 کاله موږ عیسایانو سره جنګېدلي څو دې ته صلیبي جنګونه ویل د صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیه په وخت کې دوی موږ نه هغه ونیولو بیت المقدس او اتیا کاله پس واپس موږ ونیو اوس یې بیا موږ نه ونیو 1088 کې دې واپس نیولې سلطان صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیه اوس موږ نه پدې دا کې ونیو دوستانو تقریبا 1300 یو سل کاله مخکې چې دوی بیا راغله په فلسطین باندې قابل شو 1500 کاله صلیبي جنګ کې دوی موږ نه ونه ګټله دوی ویلې راشي داسې یو جماعت تیار کړي استشراق یو جماعت تیار کړي د اسلام مطالعه وکړي غټې غټې ګیرې ولمبې وکړي انګریزان پټ کړي دغه فقه باندې خبر کړه په حدیث خبر کړه په قرآن خبر کړه په تاریخ خبر کړه په مسلمانانو کې خواره کړه د مسلمانانو د اسلام سره رشته کمه کوي په قرآن اعتراض وکړه په حدیث اعتراض وکړه په فقه اعتراض وکړه دغه نن وجه ده چې دوستانو هغوی کامیاب شو او موږ بېغمه او د پراته یو شابه سره د دویم صلیبي جنګونه هم د اسلامي تهذیب په خورولو کې اهم کردار ادا کړی دی ټول مغرب د اسلام په دشمنۍ کې د صلیبي جنګونو په مسلمانانو باندې مسلط کړي وو خو نتیجې د اسلام کامیابي وه هغه داسې چې کله په صلیبي عسکرو مسلمانانو پاک ژوند ته کتل هغوی به ډېر متاثره شو 200 کالو پورې صلیبي جنګونه وو چې په هغه جنګونو په نتیجه کې په لکونو انسانانو د اسلام او د دې په څه پیدا کېدله ولې د دې به چې کله دې سره اول د عیسایانو زموږ اول مقابله د جنګ په میدان کې مخامخ واله شوې دا ته تبلیغ ته موږ نه وتل چې بسترې پوګوي او روان
څو د جنگ په میدان کې دوی سره هغوی به چې د مسلمانانو آرمي چیف ته وکتل چې د یو صحابي د صفایي پیسې جنګېږي او د دوی آرمي چیف به ورته په هغه سر کې ورته ناست وډرونه به ورکول دوی به متاثره کېدل دوی به چې د مسلمانانو د عجزۍ ته کتل د مسلمانانو د عبادت ته به کتل هغوی به مسلمان هغوی به متاثره کېدل دوستانو دا حقیقت خبره ده دوستانو په 11مه صدۍ اخره کې د صلیبي اول جنګ په 11مه صدۍ اخره کې شروع شو. په دې جنګ کې د مسیحي قوم روحاني پیشوا قوم اربن ثاني په مسلمانانو باندې حمله وکړه. په 1095 او د مسلمانانو مقدس مقام یې قبضه کړو. د دې وروستو په ټول یورپ کې مذهبي جوش او جنون پیدا شو تر دې چې پورې چې ټول عوام او خواص ټول د اسلام خلاف جنگ دپاره میدان ته راووتله. دوی په بیت المقدس باندې حمله وکړه. د هغې په نتیجه کې مسیحیانو په 15 جولای 1099 کې په بیت المقدس شریف باندې قبضه وکړه. بیت المقدس باندې دوستانو قبضه وکړه. د یوې اندازې مطابق 70,000 مسلمانان د باب داود علیه السلام سره شهیدان کړه. د دې نه وروسته 100 کالو پورې دوی په بیت المقدس باندې قابض وو. په اخره کې د سلطان صلاح الدین ایوبي رحمه الله په قیادت کې د مسلمانانو دوباره په عیسایت باندې دا حمله وکړه چې ټول مغرب یې تر نن ساعته پورې یاد ساتي او بیت المقدس یې بیا داسې ځوانان را پیدا کړي او یا د امام مهدي علیه السلام چې واپس منسوب بیت المقدس او دا اوس زموږ د لاس نه ووتلو دوستانو. موږ څه کې پراته یو لاندې ځان ته وګورئ هر سړی خپل ګریوان ته وګورئ. دوستانو د مسلمانانو په معاشره کې د فرقیاتو ابتدا دا به انشاءالله سبا وایو. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.